او ما له اپروول راکول دا اپروډ دي او خان ټلیفون کړی او هلته کار شروع کوي. زه دا خبره ما دې والي سره وکړه چې د دې ځای او د انګلینډ زمونږ یو محترم مشر کار کولی شي، نو چې دلته هغه په عهده وي نو هغه به کوم قسم کار کوي. موږ په هر ځای کې خپل د مشر یو کار ښودی شو، په هر یونین کونسل کې، په هر ډسټرکټ کې او په دې ټوله صوبه کې. خدای شته زما سویګي سره واسطه وه او زه تاسو ته به څه ووایم چې د کوم کارونه کړي دي هغه تاسو خو به د خپل کارونه د خپل کلي ښکاري، خو ما ته ډېر ټول صوبې کارونه خدای شته چې ښکاري دي. زړه م جاړي دي بعضې حوالې سره، خو اوس چې را کوم تنظیم جوړ شو نو خدای ګواه دی چې موږ کې یو جذبه راله چې زه داسې ینګ جنریشن د اصغر خان په شانتې یا د تاج خان په شان کې یا داسې جاوید حسین خان خپل ایفرټس کړي وو، خو زه به هغه ته دا ویم چې اوس موږ زاړه شوي، اوس موږ دا نوی جنریشن مخکې کول بوتلل پکار دي. نو زما به ټولو ته دا ریکویسټ سره زما او بیا تاسو ټول چې راځئ چې را مخکې شو او په دې خپل ډسټرکټ کې خصوصا او په صوبه کې عموما یو هلچل پیدا کړو. هېڅ هم تلې راغلي نه دي، دا خلک دی همدغه شان خلک شانتې ایفرټس کول غواړي. زه په دې موقع باندې خپل نوي کوم کسان چې اصغر شان شوی دی یا تاج خان شوی دی مبارکي ول ورکوم، نورو د خپل ملګري چې شوي دي هغوی ته مبارکي ورکوم. او بیا ډېر زیات خوشحال یم چې په لومبي ځل باندې زه عاصم ګجر خاني نه ما خپل ځاني لکه مثال خبره زه ډېر ورتلی یم، خدای مې په لومبي ځل ولیده. ډېره مهرباني. السلام علیکم.